السلام علیکم ګرانو کتونکو محمد عارف اکرام قاضي تاسو په خدمت کې حاضر دی. نن مو خبره کو بورډ امتحانونو حواله سره څنګه تاسو ته پته ده نه هم لسم امتحانونه شروع دي. بورډ امتحانونه دي. حکومت همیشه کوشش کړې دی چې د نقل روکتام وشي. د حواله سره سنسه اقدامات انتظامات هغه کړی دي. د ځل به هم سنسه انتظامات هغه کړي خو دا د چې بیا هغه باوجود هم دوه پرچې لیک شوي دي. اول سر کې اسلامیات پرچه لیک شو، بیا ورپسې اردو پرچه لیک شو. د هغې نه علاوه وینا دا کیږي چې ام سی کیوز چې کوم دي هغه هم د پرچې نه مخکې لیک شوي دي. خبرونه وچلېدل په سوشل میډیا باندې. د هغې نه بعضې انتظامیه بورډ انتظامیه حرکت کې راغله، تفتیش آغاز یې وکړو او تفتیش کې اول سر کې 4 استادان چې په هغې باندې الزامات دا دي چې هغې نقل کې ملوث دي، نو هغه 120 ورځې دپاره معطل کړل. د هغې خلاف تفتیش شروع کړلو او که هغې باندې دا ثابت شي نو د هغې خلاف هم قانوني کاروایي کیږي. دې سره سره بورډ ذرایع دا وایي چې دا کمې پرچې لیک شوي دي دا د واتس اپ په ګروپونو په ذریعه باندې لیک شوي دي. د ګروپ اډمنان چې کوم دي نو هغې ته تقریبا دی رسیدلي دي، ډېر ژر به هغه هم ګرفتار شي. او بل طرف ته هغې بیا دا هم وینا کوي چې دغه شانتې پرچې چې کوم دي نو دغه کسان څه نه څه طریقې سره وصول کړي او د دې په بدل کې غټې پیسې هغې بیا د خلکو نه سټوډنټانو نه اخلي او هغې له بیا دا پرچې چې کوم دي نو هغه بیا لیږي او دغه شانتې په مختلف په واتس اپ ګروپونو کې هغې بیا شیر کړي. بل طرف ته ضلع انتظامیه چې کوم دی نو هغه هم حرکت کې راغلی ده. ډپټي کمشنر چې کوم دی نو هغه هم دفعه 144 نافذ کړله او هر قسم چې غیر قانوني مواد دی چې هغه په نقل کې استعمالیږي نو هغې باندې مکمل پابندي لګولې ده، خرڅولو باندې او اخیستو باندې. ضلع انتظامیه دا وایي چې څوک هم په دې کې ونیولی شو نو هغې خلاف په دفعه 188 تحت قانوني کاروایي کیږي. دې سره سره ضلع انتظامیه چې کوم دی نو هغې نن چې کوم دی نو کاروایي هم کړې ده. شنغری چوک کې سټیشنري دکان او دغه شانتې چې کوم مایکرو فوټو سټیټ والا دي نو د هغې په دکانونو باندې چاپې والي دي او دغه شانتې غیر قانوني چې کوم مواد دی چې په نقل کې استعمالیږي چې په هغې کې پاکټې یا مایکرو چې کوم فوټوکاپیانې دي دغه شانتې ګایډز دي نو هغه تقریبا 2000 نه زیات مواد چې کوم دی نو هغه هغې برآمد کړی هم دی او دغه شانتې ګرفتاري هم څه نه څه پکې کړې ده.